وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. زه خو د ټولو نه مخکې ستاسو کوم د میډیا نمایندګان چې دي د هغوی خصوصي شکریه ادا کوم چېرې تاسو زموږ د دې ته راغلئ او د معاشرې د امن ترقۍ په حواله باندې تاسو مانه تپوسونه کوئ. الله رب العالمین دې تاسو له نعم البدل دنیا او په آخر باندې درکړي. او بدلون نیوز او بل چې کوم دی پاور نیوز د دې ټولو ستاسو د ملګرو شکریه ادا کوم. تر څو پورې چې د سوشل میډیا تعلق دی نو سوشل میډیا په ښه طریقه چې څوک استعمالوي نو ډېر لوی خیر دی پکې، خو که په غلطه طریقه باندې استعمالیږي کوم چې واړه ماشومان دي هغه حد بلوغ ته نه دي رسېدلي او هغوی چې کوم دی نو په غلطه طریقه استعمالوي او خپل والدین هغوی ته خیال نه کوي، مشران خیال نه کوي. دغه شان کور کې که زنانه ده د زنانه خپله ذمهواري ده، د پلار خپله ذمهواري ده، د مور او پلار د هر چا خپلې ذمهواري دي. که چېرې موږ په ښه طریقه باندې والدینو دا ذمهوارۍ په ښه طریقه ادا نه کړي نو کېدای شي چې معاشره زموږ نه بل طرف ته لاړه شي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحیا من الایمان، حیا د ایمان جز دی. نو چې کله په دغه سوشل میډیا باندې الحمدلله خلک د بین الاقوامي د ټولو حالاتو نه خبرېږي، دا یو ذریعه ده خو چې په ښه طریقه استعمالوي. که په روانه طریقه باندې استعمالېږي بیا ناسور دی د معاشرې لپاره. ځکه چې اوس تاسو ګورئ اکثر معاشره کې چې کوم دی نوجوانان دا واړه ماشومان دغه شان ماشومان جینکې په ټوله صوبه کې دا د لوی دردسر جوړ دی د والدینو لپاره، د معاشرې لپاره، د انتظامیې لپاره. لکه چېرته په صحیح طریقه باندې استعمال وشو او بل والدینو خپلو بچو ته وکتل، مشرانو په خپل کور خیال وساتو، نو داسې حالات به بیا نه راځي. سوشل میډیا ښه طریقه ده، دا دی زموږ اواز چې کوم دی نو دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، خو په ښه طریقه باندې. که چېرې دا په روانه طریقه باندې شي او د بېحیایۍ کم پټواني، د بېحیایۍ کم څیزونه یې هغه پکې کتی شي نو بیا ښه خبره نه ده. او دا دی نن سبا موږ زما د علاقه زه د یونین کونسل مولانا محمد زهیر شاه خطیب جامع مسجد چهیل باغ کې د سماجي اصلاحي تحریک صدر په حیثیت باندې د تحصیلي کاتلنګ یونین کونسل قاسمی دی. زموږ پیستانه خلقي ایریا ده، موږ سره په دې کې څومره د روغې جوړې دي الحمدلله موږ روغې جوړې کوو، د منشیاتو خلاف، د سود کارۍ خلاف، د دې ټولو خلاف موږ لګیا یو. او الحمدلله چې معاشره تقریبا زموږ د علاقه موږ نه ناروغه کسان چې کوم دی نه پاتې کېږي، غلط سړی موږ نه پرېږدو، اتفاق ورته موږ کوو، ټول کلی ټول علاقه ورته اتفاق کوو. نو زموږ اتفاق د علاقې ډېر ښه دی، دا قوم ډېر عزتمند قوم دی. نو په دې بنیاد باندې د سوشل میډیا ډېر ښه رول دی په دې معاشره کې، ځکه چې د هر چا کور ته وررسي، دا پیغام ګوټ ګوټ ته رسي. نو الله رب العالمین دې زموږ د دې ملګرو نعم البدل ولا دنیا په آخر باندې ورکړي چې دلته راغله او زموږ د اواز د امن، د استحکام پاکستان، د دې ملک د سالمیت، د اتفاق اتحاد او د ملک نه انډرفلی سود منشیات د دې په باره کې دا قوم چې کوم دی نو د معاشره پاکه معاشره موږ غواړو، پاکه معاشره. نو زموږ کوشش دا دی او الحمدلله موږ دا ایریا الو قاسمی سروبی تازهګرام تحصیلي کاتلنګ څونه ایریا چې دا دغه وچې دي میاخان سنګاو دا ټوله ایریا د لونخوړه پورې، بیا خاص کر زموږ لونخوړ هتیان شیرګټ دا ټوله موږ سره جلاله پورې دا ټوله ایریا ده زموږ. په دې کې ډېر ښکلي ښکلي مشران شته دی، علما شته دی او هغوی چې کوم دی نو هم موږ سره دغه رول ادا کوي. موږ لګیا یو روزانه داسې ورځ نه چې موږ روغه نه کوو. د روغې جوړې د مستوراتو په حواله باندې د جایداد تنازع دي، د 302 روغې دي، 324 دي، دا ټولې موږ روزانه تاسو به په سوشل میډیا باندې ګورئ موږ روزانه چې کوم دی نو خامخا یوه روغه دوه روغې، نن ما دا دی دوه روغې وکړې. او یوه لونخوړ کې پرون هم لونخوړ کې د 302 او دوه 302ګانې درې او دغه شان چې کوم دی نو روزانه زموږ د خلقي په تاڼه کې، په خلقي کې، په دې قاسمي کې، په سروبي کې اوس دا موږ الحمدلله 302ګانې رانیولې دي. انشاءالله العزیز چې الله به پکې موږ کامیابوي. موږ سره سوراب علي خان د لونخوړ جرګه حال کې دی زموږ مشر دی او ما سره مولانا احسان الحق ابزازي، احسان الحق مولوي صدیق خپل تکړه عالم دی، هغه مشر دی زموږ او هغه راسره د علاقې ته موږ لګیا یو، روغې جوړې کوو.
د مور او پلار تخواس کوو چې د خپل بچي لږ کنټرول کړي ځکه بیا موږ قوم راوځي او وایي دا چلو شو دا چلو شو نو قوم ډېر عزتمن قوم دی ځکه چې درمنځ له خوا ته موږ ورنږدې کېږو د درمنځ له حوصله افزایي کوو د درمنځ له غم غلطوو خو موږ د والدینو تخواس کوو چې خپل بچي لږ مهرباني وکړي لږ کنټرول کړي بار چې ماشوم وځي نو لږ خیال ساتئ د کور هر یو فرد ته ذمهواري ده چې د خپلو ماشومانو خیال وساتي او نن سبا حالات ډېر روان دي نو الله رب العالمین دې زمونږ د دې ملک په حال رحم وکړي پاکستان ته مختلف قسم چې کوم دی نو هغه دغه جوړ دی خو الله رب العالمین دې زمونږ د ملک د اندروني بیروني خطراتو نه په امان وساتي اوس پورې موږ تقریبا ما صرف د جنوري 5 جنوري 2020 نه تاحال تقریبا ما اوس د دغه کې ما سره دي 50 روغې صرف ما د تانه خرکي په سطح باندې کړي دي په هغې کې د جایداد په هغې کې د مستوراتو طلاق وغیره او دغه شان د لارو دا ټولې چې کوم دی دا روغې موږ د جایداد د زر زن زمین دا روغې ما اوس صرف په یو کال کې داسې خو ما د 1980 نه والا تاحال دا خو په سوونو کې نه چې په زرګونو کې به یې زوی ما خو به هر حال موږ کوشش دا کوو چې د ټولو نه موږ آخري عمر زما احسان الحق مولوي صاحب او زما موږ دا عهد کړی دی اوس چې یاره دا یو څو راولي صاحب الله دې ورله صحت کامله نصیب وګرځوي هغوی زمونږ هغې کې د شورا ممبران یو نو زمونږ کوشش دا دی چې یاره په ښه طریقه باندې د ټولو مسلمانانو روغ وشي دیګیا یو پکې خپل وس داسې کوو او زمونږ د دې ملک د استحکام دپاره د سالمیت دپاره او د قانون الهي مونږ وایو چې چا د الله رب العالمین په عظیم کتاب باندې فیصله وکړه بل دا سړی کامیاب دی ځکه چې مونږ کومې روغې وکړو نو هغه روغی هغه د زړونو نه ګونډي وځي او کومې فیصلې چې اکثر په عدالتونو کې وشي هغه د یو کس خلاف کېږي هغې چې راشي بیا په هغې باندې یو بل وژني دلته کې زنده مثالونه پراته دي نو کومه روغه چې مونږ وکړو دا دغې وکړي جرګې وکړي نو هغه کامیاب دی او موږ سره الحمدلله په دې علاقه کې ډېر ښکلي مشران شته سپین دروبي شته او په هغې کې زه خپله باندې ما سره صدارت دی مشري زه نه کوم مشري زه مشر ځان ته نه ویم خو الله دې دې قوم له عزتونه ورکړي د مشرانو له عزتونه ورکړي نو ما ته وایي مولوي صاحب تو مشر یې انتظامي والا زموږ غلام نبي خان اس ایچ او تانه خلکي اوس موجوده دی څومره اس ایچ او چې تېر شوي دي که په تانه لونخوړ تېر شوي او که په تانه خلکي تېر شوي دي څومره په ضلع کې څومره اس ایچ اوز چې دي ټول زمونږ قدر کوي او ټول موږ سره کوآپریشن کوي خاص کر ډي پي او مخکې سجاد خان هغه ډېر کوآپریشن موږ سره کړی دی ډي اي جي صاحب و زاهر الله خان موجوده ډي پي او صاحب هم موږ سره ډېر کوآپریشن کوي ډي اس پي زمونږ کاټلنګ څونه ډي اس پي چې تېر شوي دي ټول موږ سره کوآپریشن کړی دی انتظامي والا موږ خصوصي مشکوري او خصوصي د دې نمایندګانو چې موږ لراله دا خپل قیمتي وخت یې موږ لراکو د دې قوم د دغه دپاره د خیر دپاره الله رب العالمین دې دوی له بدلې ورکړي الله دې زمونږ د دې ملک حافظ و ناصر شي او الله دې په حال باندې د دې ملک رحم وکړي الله دې زمونږ دا ملک د اندروني بیروني خطراتو نه په امان وګرځوي والسلام